بسم الله الرحمن الرحیم. مخارجو کې روانو د حلق مره او د شفت د جوف دهن مخرج ختم شوی. سلور مخارج ختم شوی. پنځم او شپږم د پنځم نواله د پنځلسمه څوارلسمه پورې دا مخارج په جبه کې دي. تاسو په لسان جبه کې لس مخارج دي، د هغې نه 18 حروف ادا کېږي. نو د جبې لس دولس حصې دي د لسان، چې هغه حصې مونږ وپېژنو په عربی کې د هغې نومونه وپېژنو، نو مخارجو کې به مونږ ته اسانتیا وي. نو درس نمبر 32 شروع کوو. د لسان یعنی د جبې لس حصې او د هغې نقشه، تقسیم او نقشه. نو د جبې لس حصې دي: اقصى اللسان، وسط اللسان، حاف اللسان او طرف اللسان، ناحیة اللسان، رأس اللسان، اصلة اللسان، ظهر اللسان، بطن اللسان. بیا ډډه چې د درې قسمه تقسیم ده. حافه لسان چې کومه والته حافه، اقصی حافه، وسط حافه، ادنی حافه. د دې تفصیل ته ګوره، دې نقشې ته. دا د ژبې ویښتې، د دې لاس باندې به موږ نقشه والو. دا د ژبې ویښتې دونه پلن دی. اقصی لسان ورته عربی کې وایي. د ژبې ویښ، د ژبې ویښ اقصی لسان. د دې نښه ده، هغه د پاسه پې هغه لحات راځوړند دی، هغه غوښه هغه د دې ځای د پاسه راځوړند ده. ورپسې د ژبې منځ یو ګوته ځای به پرېږدی. دا د ژبې ویښو یو ګوته ځای پرېږدی، منځ ته شی، منځ ته د 5 روپو دا سکه چې دغه هم شانته ګول ځای دی. وسط اللسان د ژبې منځ. بیا د ژبې ډډه، حافه لسان ورته عربی کې وي، حافه. اردو کې ورته زبان کې کروټ وي. د ژبې اړخ، پښتو کې ډډه، اړخ. نو دا څونه دی؟ دا د دې ځای نه راوالی دې ځای پورې دی. 5 غاښونو ته مقابل کې دی. نواجز، طواحن او زواحک. 5 نه بلکې د جامې 20 غاښه دي. د 20 ته دا مقابله کې دی. دا د ژبې ډډه دې ځای نه والی دې ځای پورې. بیا د ژبې دا ډډه په 3 حصو تقسیم ده. یو غاښ ته نواجز ته چې کوم کې ده اخر کې، هغې ته اقصی حافه لسان وی. او 3 غاښونو طواحن ته چې ده دې ځای نه دې ځای پورې. دا دی وګوره، دا ډډه 3 قسمه تقسیم ده. اقصی حافه یو غاښ ته مقابله کې ده. 3 غاښونو ته د ژبې ډډه، وسط حافه د ژبې د ډډې منځ، او ادنی حافه ادنا نږدې ته وي، قریب ته وي، خولې ته نږدې ده. نه یو زواحک غاښ مقابل کې، دا ادنی حافه ده. دا 3 قسمه ډډه شوله. بیا راځي طرف اللسان. طرف کنارې ته وي. دا اړخ هم کناره ده، غاړه د ژبې غاړه دام ده. د 3 غاښونو مقابله کې ده. یو ثنایا، یو رباعي، یو انیاب. دا د ژبې، تاسو ته ما مثال درکوي، د ژبې ډډه دې ځای پورې شوه، د دې ځای نه دې ځای پورې، دې ځای پورې، د دې ځای نه دې ځای پورې 3 غاښونو ته، د دې ځای نه دې ځای پورې. دې ته طرف اللسان. طرف طرف غاړې ته وي، کناره، زبان کا کناره ورته وي. بیا د ژبې دې سوکې ته چې نږدې شي، په دې ډډه کې، په دې غاړه کې، یا دا طرف د سوکې نه لږ دی خوا، یا دا طرف یا دا طرف. دا شو. دې ته ناحیة اللسان وي. ناحیه تیره ځای ته وي. ښه، ناحیة اللسان. بیا د ژبې سوکې ته راشه، رأس اللسان. د ژبې سوکه، سر، زبان کې نوک ورته وي. رأس اللسان دغه. بیا د رأس اللسان کې لږ کته اصلة اللسان وي. اصله دا د ژبې سوکه کې لږ کته. بیا د ژبې د پاس ټول طرف د ویښ نه والي سوکې پورې د بره طرف د ژبې ملا ورته وایي، ظهر اللسان عربی کې. او بیا د ژبې لاندې ټول طرف چې لاندې جامې سره جنګېدلې ده، دې ځای پورې، دغه ته ژبې خېټه ویلی شي. بطن اللسان. دا د ژبې هغه 12 حصې تقسیم شلو. دا چې یادې وي، نو اوس په مخارج د دې کې 10 مخارج دي. په ژبه کې 10 حصې دي. مخارج د ژبې ویښ کې 2 مخارج دي. د ژبې منځ کې 1 مخرج دی. د ژبې ډډه کې 1 مخرج دی.
د ژبې غاړه کې 3 مخارج دي د ژبې څوکه کې 3 مخارج دي دغه 10 مخارج دي او 18 حروف چې ادا کېږي د هغې تفصیل را روان دی ورپسې سبقونو